قربانی یو عبادت ده او څوک چې هم دا عبادت کوي بیا شیطان دا غواړي چې دا سړی دا عبادت نه وکړي. د شیطان دا خواهش وي، پوره کوشش وي چې دا سړی زه په څه طریقه باندې د عبادت نه منع کړم. او داسې بیا ځینې د شیطان نمایندګان هم په دا علاقه کې ګرځي، هغه هم دا غواړي چې کوم یو سړی عبادت کوي بیا د دې دا خواهش وي چې موږ د دغه سړي په ذهن کې شکوک او شبهات پیدا کړو، د دغه په ذهن کې وسوسې پیدا کړو، اختلافات پیدا کړو، سوالونه جوابونه پیدا کړو پکې چې په څه وجه باندې دا سړی د عبادت نه پسېړ شي، دا عبادت نه وکړي. دا د شیطان هم دا کوشش ده او د شیطان چې کوم نماینده دي دیو هم دا کوشش ده. او د خلکو په ذهنو کې دا وسوسې ورچوي، دا شکوک او شبهات پیدا کوي، په هغو کې یوه وسوسه دا هم ده. دوی وایي تاسې دا د اختر په ورځ باندې چې کومه قرباني کوئ د دغو په ځای باندې که چېرته تاسې د دغې قربانۍ روپۍ دا تاسې په یوه رفاهي اداره کې ولګوئ نو دا به ډېره زیاته بهتره وي، ډېر زیات خلکو ته به د دې نه فایده ورسېږي او دا ډېره بهترین عمل ده، ډېر ښه کار ده. وایي تاسې په دغه ورځ باندې په عربونو روپۍ ختم کوئ، په عربونو تاسې څاروي اخلئ، د الله تعالی په لار کې قربانوئ، غوښې خلکو ته ورکوئ، خپلې خورئ. وایي په دې نه دا بهتره خبره ده چې تاسې د عربونو روپۍ راواخلئ او چېرته هسپتال جوړ کړئ، چېرته یتیمخانه جوړه کړئ او چېرته د بچیانو د جهیز انتظام وکړئ، چېرته داسې نور نیک کار وکړئ، یونیورسټۍ جوړه کړئ یا مدرسه جوړه کړئ یا دا وکړئ. دوی وایي چې دغه پیسو باندې دا کار کول دا بهترین عمل دی. نو دا د شیطان هم سوچ ده او د شیطان چې کوم متبعین دي د یو هم دا سوچ ده چې موږ انسان په څه طریقه باندې د دغه عبادت نه راواړو. نو ګورئ د دغه جواب هم تاسې په ذهن کې کېنوئ، ځکه چې د وسوسې اچول ول بنیادي طور باندې هغه خلک وي چې هغه نه شریعت پېژني او نه د شریعت نظام دا د دې په سمجھ کې ورشي. ته د شریعت نظام نه پېژني ځکه داسې خلک بنیادي طور باندې دغسې سوالونه کوي. نو د اسلام چې کومه ده یو مالیاتي نظام موجود ده، مثلا زکات ده، عشر ده، صدقات نافله ده یا داسې بیت المال وغیره دا ټول هر شی اسلام مقرر کړی دی. که چېرته موږ په دغه مالیاتي نظام باندې په صحیح طریقه باندې عمل وکړو، موږ زکات په صحیح طریقه باندې وباسو، موږ عشر په صحیح طریقه باندې وباسو او داسې موږ د بیت المال طریقه ده هغه ټوله په صحیح طریقه باندې وباسو، بیا به د دنیا چې کومه معاشرتي نظام ده، معاشي نظام ده دا بالکل ټیک ټاک شي. داسې سره زر سپین زر پیسې چې کومه دي په دې کې زکات ده او داسې د ځمکې نه چې کوم پیداوار راوځي په دې کې عشر ده او داسې نور صدقات صدقات الفطر ده، صدقات نافله دي یا د بیت المال روپۍ دي. که چېرته دا په صحیح طریقه باندې استعمال شي نو د دنیا چې کوم معاشي بحران ده، معاشي کمزورتیا ده دا بالکل ټیک شي. او دومره خبره دا ده چې د قرباني نه مقصود غوښه نه ده چې څوک دا وایي چې ته دا غټ څاروی قرباني کوي، دا ور قرباني کوي، غوښه زیاته ده بیا ولې قرباني کوي. نه، مقصود غوښه نه ده بلکې مقصود وینه د الله تعالی په لاره کې بیول مقصود دی چې یو سړی یو څاروی د الله تعالی په لاره کې قرباني کړي، بس دا مقصودي ده، غوښه بالکل مقصود نه ده. ځکه حدیث کې دغه راځي، د تایید په دې حدیث کې ده، ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق الدم. وایي کوم کس د قربانۍ په ورځ باندې چې قرباني وکړي د الله تعالی ته په ټولو اعمالو کې په دغه ورځ باندې خوښه عمل ته د قرباني وینه بیول دي، دغه څاروي وینه بیول دي. الله تعالی ته په دغه ورځو کې بل عمل دومره زیات نه ده خوښ لکه دا د قرباني والا عمل چې ورته خوښ ده. بیا انه لیأتي یوم القیامة بقرونها واشعارها واظلافها. دا څاروی چې کومه ده دا به د قیامت په ورځ باندې د خپلو ښکرانو سره، د خپلو ویښتانو سره او د خپلو سو سره، د خپلو شنګرو سره راځي. دا داسې شیزونه دي چې دا د خوراک نه دي، د استعمالولو نه دي، خو بیا هم الله تعالی اجر پې ورکوي. بعضې غوښه د هغه سړی استعمالوي خوري یا چاته یې ورکړي، غریب ته ورکړي یا مالدار ته ورکړي، الله تعالی باندې اجر ورکوي.
حکم داسې شیزونه چې هغه د استعمالولو قابل نه دي الله تعالی په هغه باندې هم اجر ورکوي. وان الدم يقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فطيبوا بها نفسا. دغه څاروي وینه ځمکې ته په رسولو نه مخکې د الله تعالی په حضور کې قبولیت ورته حاصل شي. دا څاروی چې کومه ده د الله تعالی په حضور کې قبول شي، الله تعالی د قرباني قبوله کړي. بیا فرمایي فطيبوا بها نفسا، وایي تاسې په خوشحال زړه سره قرباني کوئ. دا معلومه شوله چې په قرباني کې بنیادی طور باندې وینه بیول، یو څاروی د الله تعالی په لاره کې قرباني کول، ذبح کول، دا بنیادی طور باندې مقصود دي. په دې باندې که پیسې ولګي که پیسې نه ولګي دا مقصود دي او دا به هم کوو. دا ضروري دی، د الله تعالی حکم ده. که موږ ته څه فایده ځینې حاصلېږي که څه فایده نه حاصلېږي دا بیا هم موږ کوو. نو د دغه قرباني د رفاهي ادارو سره، د هسپتال سره، یتیمخانې سره یا نور معاشي نظام سره بالکل تعلق نشته. دا بالکل ځان ته عمل ده، ځان ته عبادت ده، هغه ځان ته عبادت ده. نو که څوک داسې وایي چې یاره دا قرباني پیسې دي دا په رفاهي ادارو کې ولګي، هسپتال دې پرې جوړ شي، یتیمخانه دې جوړ شي، د بچانو د جهیز انتظام دې وشي، هغه کس د شریعت د احکاماتو نه بالکل ناواقف ده. هغه سړی په شریعت باندې عمل نه کوي چې د کوم سړي دا سوچ وي چې یاره ته قرباني پرېږده او ته رفاهي ادارې کامیابې که دا وکړه دا وکړه. الله تعالی دې موږ تاسو ته د دین سمجھ را نصیب